پاکستان فوج ته چا سپک وکتل او خاص کار انډیا ته ویم چې په دا خور مور برلې څنګه چې نن درغلي سار بانک مال نو سبا بانک مال بیا ځان تیار ساتي نور خبرې خوشي کتونکو خوشاله دي جشنونه دي پاکستان کې بنن خلکا ډیر په مینه سره خوبونو کې نیمه شپه ده د خلکو تاثرات او احساسات به سره شریکو نن پاک فوج بیا غسه په سالار حافظ جنرال عاصم منیر صاحب د پاکستان عوام د پاکستان سیاستدانان یقینا نن هغه د خراج تحسین قابل خلق دي په دې موقع باندې ګرانو کتونکو هغه میان دي هغه شهیدان چې د دې من لپاره قربانۍ ورکړي دي نن په هغه کورونو کې جشن دی چې پاک فوج په ټوله دنیا کې خپل قابلیت خپل بهادري او خپل نرتوب چې کوم دی نو هغه وښودو نن یو ډېر عجیبه شانتې شپه او خوشحالي خنداګانې نو موږ به سره د خلکو د لخوا چې کوم دی نو خو هم دغه احساسات شریکو د تا چېرته مزه په دغه بازار کې به ګرځو مشران لم ورځو کشران لم ورځو او تاسو ته هم درخایو چې دغه خلک سوی او نن پاک فوج ته خراج تحسین په کوم الفاظو کې پیش کوي او د هغوی احساسات د خوشحالۍ حوالې سره څه دي موږ سره الحمدلله چې د پاکستان فوج نن ثابته کړه آرمي نن ثابته کړه چې 3 غنټې تقریبا په انډیا کې وجنګېدل هم فضایي هم سمندري هر څه ښه بھرپور کوشش کړې ښه برابر کامیابي حاصله کړې ده او مکمل بس هغې دغه تسلیم کړی دی شکست تسلیم کړه هغوی چې بس موږ شکست وخوړه سفید جنډې ولګولې او بس هغې بس سر په سجود دي او بس الحمدلله پاکستان مونږ ته مونږ پیش کوو خراج تحسین پیش کوو پاکستان آرمي ته او پاکستان زنده باد آرمي زنده باد پاکستان جنگ ګټلی دی بس پاکستان زنده باد پاکستان آرمي او پاکستان آرمي زنده باد پاکستان زنده باد د پاکستان فوج زنده باد او د پاکستان عوام زنده باد او دا ټول ملک پاکستان لا اله الا الله محمد رسول الله زنده باد انډیا هو بالکل تباه شوی الحمدلله موږ سره د کلمې زور دی او زمونږ داسې ناجوانان فوج دی داسې د پاکستان داسې فوج دی چې هېڅ قسم هغوی ته نقصان نشي رسولی خوشحالی مقام دی د دې نه غټه خوشحالي کومه دا خو د اسلام او د کفر جنګ دی کنه دا بلې خبرې جنګ خو دا نه دی نو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره دومره د خوشحالۍ خبره چې څه حد یې نشته ځکه چې زموږ په وطن باندې دا کوم عذاب را روانو شکر دی خدای پاک ته نه بچ کړو الحمدلله او خدای پاک پاتې راوستل او پاتې به راځي د کلمې ډېر طاقت او برکت دی جي دومره نرتوب زموږ فوج کړی دی که نه خدای دې ټول عمر دغه شان په نرتوب کې ساتي لکه زموږ فوج چې نن څه کړي دي انډیا والا دا خو فوج ورغلی دی که نه او زه وایم چې که د عوام ورغلی نو سره د فوج یې دله چقڼا کوي خو انډیا والا سمیږي نه شرم یې نشته دی موږ ورسره نور څه وکړو موږ ته نږدې ځای وه چې دې سره موږ کتلې نو موږ جاز یا ګاډی نه لرو چې په خپله باندې تلي خپل فوج سره ولاړ یې بلکل نظر ګورې څه به وې په ښه نظر ورته ګورو خوشحالي که ډېر نه خوشحاله یم ډېر دومره خوشحاله یم چې دومره دواړه خوشحاله شوي نه یم ښه د نرتوب کار یې کړی دی پېښ وي او ټولې دوه یې تباه کړی دی پېښ وي که دومره نرتوب کار یې کړی دی خپل فوج سره ټول فوج سره یې وایي نه دواګانې مو ورته کولي دواګانې نفلونه وله کړي وختي ولې دوه رکعته ټول جمع بدل نفلونه کړي دوه رکعته زموږ فوج له د خدای هر ځای کې کامیابي ورکړي او هر مؤمن مسلمان له د خدای هر ځای کې کامیابي ورکړي دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله الحمدلله الله تعالی لاک شکر دی موږ ډېره خوشحالي محسوسوو الله تعالی په موږ ډېر غټ احسان وکړو انډیا له موږ فتح ورکړه او موږ په خپل فوج باندې په آرمي باندې ایرفورس باندې موږ په دې باندې فخر کوو چې الله تعالی د هغوی په ذریعه باندې موږ له ډېره غټه فتح راکړه خوشحاله یې ولې نه ډېر زیات خوشحاله یو حد نشته دی تاسو جي شکر الحمدلله ډېر زیات خوشحالي ماشاءالله زمونږ فوج له الله تعالی ډېره غټه کامیابي ورکړه الله پاک دې زمونږ پاکستان فوج چې دی نو دا د الله پاک مضبوط کی او خدای دې طاقت ورکړي نور هم چې زمونږ د پاکستان فوج چې دی دا زمونږ لپاره ډېر اعلی او ډېر ښه ښکلی کردار ادا کوي انشاءالله زمونږ فوج زنده باد او نن څه خوشحالي محسوسه او چې دا خوشحالي محسوسو چې زمونږ فوج چې دی نو کوم
عملې وکړلې او کوم څیزونه یې قابو کړي دي نو په دې د مبارکباد قابل دي. انتهایی خوشحاله یو. الحمدلله الحمدلله شکر الحمدلله. دا د پاکستان یو ډیره لویه کامیابي ده او چې مونږ لکه دا الله ذات د ټولو لوی ذات دی، صرف مونږ هغه ته به جوکاویږو، د هغه نه به مدد غواړو، نور مونږ د چا نه یریږو نه دغه کېږو. او په دې موقع زه د ټولو عوامو ته او بالخصوص خپل پاک فوج ته د هغې سپه سالار ته چې دی هغې ته زه ډېر زیات مبارکي ورکوم او مونږ پکې خپل هم عوام پکې چې کوم حصه واخېسته په دې جنګ کې او د خپل پاک فوج چې دی د هغې ملاتړ جوړ شو نو هغې ته خراج تحسین پیش کوو.